خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو کې مصنف ابن ابی شیبہ کې او په الاستیعاب کې علامہ ابن عبد البر دا خبره ذکر کړې ده. د یمن یو څلور کسانو څلور رونو یاسر مالک حارث او داغه یو ماشوم بل رورو او دغه درې واړو ډیر زیاته مینه کړه خپل هغه ماشوم رور سره. خدای پاک جل جلاله ته داسې منظور وا چې آغا ماشوم رور یو ورک شو. یاسر رضی الله عنه حارث او مالک دا درې واړه ټول یمن یو وکاته. آغا ماشوم رور یې پیدا نشو. مکه مکرمه لراله یاسر رضی الله عنه او مالک او حارث درې واړه رونه مکه مکرمه لراله چې کله راله دا هغه ټیمو چې په دې ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اعلان نبوت او فرمایو. قسمتو خدای پاک جل جلاله رور یو رک خدای پاک جل جلاله مکه مکرمه لراوس التم رور او کا ته پیدا نشو. و چې کله یاسر ابن عامر یو والد سیبو دغه درې واړو چې کله هغه خبر شو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اعلان نبوت او فرمایا د مبارک لاړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې ایمان راوړ. مالکم بغیر د ایمان نه پاتې شو، حارثم بغیر د ایمان نه پاتې شو. یاسر رضی الله عنه یاسر ابن عامر رضی الله عنه ایمان راوړ او خپل ورورانو ته چې کما سره پاتې کېږي مکه مکرمه کې ایمان راوړی هم دستا خپل خوخه ده. کما پرېږدی یمن لځي هم دستا خپل خوخه ده. خو زنن نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پرېږدم زب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مکه مکرمه کې. نو چې کله دې پاتې شو د یاسر رضی الله عنه یو ملګری جوړ شو ابو حذیفه ابن مغیره دا یو ملګری جوړ شو او د سره یو وینځوا یو اما ولوندی سمیہ رضی الله عنها. ابو حذیفه ابن مغیره د سره دا لوندی او دا اما سمیہ رضی الله عنها مبارکه ابو حذیفه رواخشتا آزاد کړه. یاسر ابن عامر له ور کړه په نکاح باندې د مبارک ور سره نکاح وکړه. چې کله نکاح وشوا نکانا یو بهترین بچای رب لا یزال ورکا عمار رضی الله عنه عمار ابن یاسر رضی الله عنه یو فیملی جوړ شو یو خاندان جوړ شو. یاسر رضی الله عنه سمیہ رضی الله عنها او دا هغه بچای عمار ابن یاسر رضی الله عنه. په مکه مکرمه کې تاسو وګورئ صحابو باندې مصائب تکالیف راغلی دي خو والله بندگی کې کمای نه راغلی. دا سینې ویلی چې رب چې ته په ما باندې مصائب راولي تکالیف زبستا بندگی پرېدم زبستا عبادت نه کوم. نه د صحابو په تکلیف راتلو باندې رب لا یزال په بندگی کې نورم اضافه شوی دا نورم زیات شوی دی. تاسو تذکره وګورئ د عمار ابن یاسر د هغه د والد سے یاسر د هغه د والدې صاحبې سمیہ دین اسلام کې ټولنا اول شهیدا اول شهیدا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سمیہ بنت خطابہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اول نمبر پہ اسلام کی شہیدہ. مور یول شہید اکڑا ابو جہل خبیث ملعون پنیزو باندی والا پا اور باندی وسوزولا او شہید اکڑا پا شہادت باندی اور سولا. کلچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یاسر رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ مور مبارک بیا په تودو سکروټو باندې کفارو سملولی بو بالکل داسې زغار به یک زغار دغه بدن د ګرمایش ته وجنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل پتیریږي سورته فرمایي اصبروا یا آل یاسر فان موعدکم الجنه. اے آل یاسر او داغه خاندان صبر وکړئ صبر ستاسو ځای په آخرت کې جنت ته ورته. مور یې وفات شو داغه نرستو یې شکلا والد سے پشڑا باندې راغی اور ته فرمای قربان یا رسول الله زما کور والے شهید کړه
یاسر ورته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره وجړل دعا یو کړه دا دویم نمبر دعا ده یو هغه فضیلتو فإن موعدکم الجنه دویم پیر بیا نبی علیہ السلام فرمایي اللهم لا تعذب احدا من آل یاسر بالنار خدای پاکا ستا محبوب علیہ السلام تا تلاس پورته کوي د یاسر چې څومره خاندان دی خدای اور د جهنم باندې حرام کړه اور مولا ور کوا دا دویم نمبر او بیا چې کله یاسر رضی الله تعالی عنہ په اور باندې وګرځیدا په اخر کې هغه مبارکم شهید شو صرف اور صرف عمار پاتې دی عمار یې په تودوس کروټو باندې سملاوه تودی تیږي یا پکې خو دی مشکلات یو لور کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پته رہی په اور کې پروت دی او نبی علیہ السلام دریم نمبر دا دعا وکړه یا نار کونی بردن علی عمار ابن یاسر کما كنت علی ابراهیم خدای پاکا زما په جانسار دوست او ملګری عمار باندې خدای دا اور داس یخ کړه لگاتا چې اور په ابراهیم علیہ السلام یخ کړه یو خودوی دغه تکلیفونه پسم دوی په بندګۍ کې کمای نه راغله هیڅ کمای پکې نه راغله هیڅ قسمه نور مزید په عبادتو کې اضافه راغله او عمر فاروق رضی الله عنه په زمانہ کې عمار بیا په جنگ صفین کې شهید شو علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سره شهید شو خو چې کله د عمر فاروق دورو د کوفی گورنر شو بیا د کوفی گورنر منتخب شو چې کله عمر فاروق منتخب کاونو په بدن باندې زړی کپڑے وی او جوړ د املا اخکار کېدا دا سیډونه اخکار کېدا پاغي باندې دا سي ډوب ډوب گهرا داغه په غوخه کې دا سي داغونه کله چې عمر فاروق ولید ورته فرمای قربان دا څه شه دی ورته فرمای چې دا داغونه یاد د مصطفی علی السلام او یاد د دین دی دا د هغه وخت یاد مونږ ته چې کله یاسر په اور او په تودوس کروټو باندې به پروتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دامن یې نه پرې خودای دا د هغه وخت نخې دي نشانی دي چې زما دا بدن به داسې زغیده په اور باندې خو ما بندګۍ کې کمای نه راغلی ما چرته دامن مصطفی علیہ السلام نه د پرې خودای وی چې هغه نورستو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی یاسر عمار ابن یاسر په دغه زخمونو باندې دا سلا سوال لاس بي پوال برکت تپاره چې دا څومره خسته نخې دي چې د په بدن کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د وفا او د الٰه العالمین د بندګۍ هغه علامه او نخې دي خو دغه خلکو بندګی نه د پرې خود